یو ورور پوښتنه کړې دی چې څوک خپلې ښځې ته 3 طلاقونه ورکي نو د دې څه حکم دی؟ آیا دا سړی اوس د خپلې ښځې سره دوباره نکاح کولی شي او که نه؟ نو جواب دا دی چې څوک خپلې ښځې ته 3 طلاقونه ورکي نو دی اوس ورسره دوباره نکاح نشي کولی. دا ښځه دینه لاړه ځکه چې دی ورته 3 طلاقونه ورکړي دي. هم که چېرته 1 یا 2 طلاقونه یې خپلې ښځې ته ورکړي وی نو بیا خبره جوړېده، خو دی 3 طلاقونه ورکړي دي نو دی اوس ورسره دوباره نکاح نشي کولی. د نکاح کولو یو صورت شته دی. په یو صورت کې نکاح ورسره کوی شي چې د ښځه بل چا سره نکاح وکړي، هغه ورسره صحبت وکړي، بیا په خپلې خواښې سره هغه ورته طلاق ورکړي، هغې د بعد د ښځه عدت تېر کړي، هغې نه بعد د ړومبنې خاوند سره نکاح کولی شي. خو داسې نشي کوی چې 3 طلاقونه یې ورکړل اوس دی ورسره دوباره نکاح وکړي. بل ورور دا پوښتنه کړې دی که څوک خپلې ښځې ته داسې ووایي چې که ما دا کار وکړو نو ته به په ما طلاق کوي نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی که چېرته د سړي دغه کار وکړو نو د ښځه ورباندې طلاقیږي، دا کار به دی نه کوي. دغه شان الفاظ ډېر خلک استعمالوي خو پروا یې نه کوي. تاسو به لیدلی وي ډېر خلک داسې وایي چې که ما دا کار وکړو په ما به دا ښځه طلاق کوي او هغه کار به وکړي. نو که چا طلاق معلق کړو په یو کار پورې، یعنې داسې ویل چې که دا کار زه وکړم په ما د ښځه طلاق کوي، نو که کار یې وکړو ښځه ورباندې طلاقه دی. یا یې داسې ویل چې که دا کار ما ونه کړو په ما د ښځه طلاق کوي، نو هغه کار یې که چېرته ونه کړو په دې به ښځه طلاق کوي. او یا یې داسې ویل چې که دا کار ما کړی په ما د ښځه طلاق کوي او په حقیقت کې هغه کار هغې کړی وي نو دې باندې د ښځه طلاقیږي. بل ورور دا پوښتنه کړې دی چې ما خپلې ښځې ته 1 طلاق ورکړی دی، د دې څه حکم دی؟ زه به نکاح تازه کوم او که نه؟ نو جواب دا دی چې نکاح تازه کولو ته ضرورت نشته. څوک چې خپلې ښځې ته په صریحو الفاظو سره 1 طلاق ورکړي، داسې ورته وایي چې ته په ما طلاق یې، 1 ځل ورته ووایي نو دا په 1 طلاق سره طلاقه شوه، دې صرف ورته رجوع وکړي، د نکاح تازه کولو ضرورت نشته. خو دا یاد وساتئ چې آینده کې دې سره صرف 2 طلاقونه پاتې دي، یو دی نه تلی دی. که آینده کې چېرته دې 2 طلاقونه بیا خپلې ښځې ته ورکړل نو د ښځه به په دې باندې مغلظه وګرځېږي، ښځه به دی نه جدا شي.